د شفاعت پوزړګی لارم ارمان. حضرت سیدنا موسی کلیم الله علیه السلام چې دا یو جلیل القدر نبی مبارک دی او الله تعالی به ورسره کوی تور باندې برای راست ګڼېدو او خبرې به ورسره کړې. دی روان دی کوی تور لا الله تبارک وتعالی ته فرمایي چې یا الله ته د چا نه راضي کېږې، ته د چا نه خوشحالېږې، ته د چا نه راضي کېږې. الله تبارک وتعالی ورته فرمایي موسی کلیمه زه په بندګانو کې د هغو خلکو نه راضي کېږم کوم خلک چې د ما په قضا، د ما په فیصله او د ما په تقدیر باندې راضي وي. که چاته خوشحالي پېښوم دی راضي دی، که چاته خفګان پېښوم هم دی راضي دی، او که څه حالت هم وي دی په هغې باندې راضي وي. بیا موسی علیه السلام چې کله کلي له راغی علاقې له خلکو ته تپوس وکړو چې موسی کلیمه د الله نه پوښتنه وکړه چې بندګانو ته به څنګه پته لګي چې موږ نه الله راضي دی. دا یو نسخه خو بیان کا. نو موسی کلیم الله علیه السلام چې کله کوی تور لاړو الله تعالی ته فرمایي چې بندگان یو سوال کی او فرمایي چې الله تعالی ته او فرمایا چې بندگانو ته به څنګه پته لګي چې مانه الله راضي دی او که ناراضه دی. نو الله ورته وفرمایل موسی کلیمه بندگانو ته ووایه چې زه به د هغې بنده نه راضي یم کوم بنده چې په خپل زړه کې د ما نه راضي وي. کوم بنده چې په خپل زړه کې د ما نه راضي زه د دغو بندګانو نه راضي یم. کوم بنده چې په زړه کې د ما نه وي راضي هغوی نه زه ناراضه یم او خفه یم. الله زموږ تاسو ټول نه راضي شي. آمین یا رب العالمین.